مونږ نن احتجاج لراغلی یو د انډکشن په حوالې سره. نو دې حوالې سره زموږ نورو ملګرو هم ډېرې خبرې وکړې، خو زه پکې یو څو خبرې دا ایډ کول غواړم چې زه په خپل ځاني به ذاتي خود په داسې علاقه کې اوسېږم چې کله هم باران راښکې شي نو زموږ په ځای کې واوره کېږي، او په واوره کې خو د ټرانسپورټ خو لکه بالکل څه دغه نه جوړېږي. او که موږ د ټرانسپورټ ته رارسو هم نو کم از کم 2 غنټې پیاده لار به زه وایم، زه به د ټرانسپورټ ځای ته رارسم او بیا به د هغې نه پس 1 غنټه لار وایم سنټر ته به راځم. نو دا بالکل ناممکنه نه چې امپاسیبل، مکمل امپاسیبل خبره ده په دې ورځو کې انډکشن کول. نو موږ دا نه وایو یا موږ څه بغاوت نه کوو یا موږ دا هم نه وایو چې موږ انډکشن نه کوو، موږ انډکشن کوو ځکه چې موږ سرکاري نوکران یو. موږ دا باقاعده دا لیکل کړي دي چې موږ به 9 میاشتې انډکشن ټریننګ چې کوم دی دا به کوو. دا زموږ په اډورټایزمنټ کې دا خبره وه. د دې خبرې نه موږ انکار نه کوو، خو موږ دا وایو چې یاره زموږ سره چې په دې ټایم کې دا کم شیډیول دی شیر کړی دی دا انتهایی ظلم دی، ځکه چې په دې یخنۍ کې خو یو استاد هم د کور نه نشي راوتی، بهر ته د کور نه څوک نه وځي، موږ ځان ته ورونه بلو او په هغې کې موږ په هغه ټمپریچر کې ځان بحال ساتو. نو چې هلته کې واورې ورېږي او زه راځم او زه کلاسز نه اخلم، که زه کلاس له په ټایم را نشم ما به ایبسنټ کوي. نو دا مسله چې کومه ده دا ډېره غټه مسله ده، خو هېڅوک هم دا مسله چې کومه ده نو غټه نه اخلي. ولې چې هغوی ته څه مسایل شته نه. دلته منګه د انډکشن د پوسټپون کولو دپاره راغلي وو، خو زمونږ د خبرو چا هم په ښه انداز باندې ریسپانس موږ لره نه کړو. ډي سي صاحب نه هم موږ خپل لیټر چې دی هغه ورته وکړو، ډي او صاحب ته هم موږ خپل لیټر دغه کوو، موږ چې تاسو ډي پي ټي ته دا فارورډ کړئ، خو د هغو د طرف نه کول ریپلای راله. بله خبره دا ده چې موږ وګورو سوات زموږ سره داسې علاقه ده چې په دې کې ټمپریچر په ماینس کې زیات تر ایریا، او بیا په دې کې چې دی نو دا یو وادي ده، او په وادي کې چې نه په هغې کې غرونه، نو د غرونو په تنګو کې خلکو سکولونه دي او هغه ځایونو کې ولا لرې لرې سنټر یې ورکړلي. ځکه موږ وګورو په لوور سوات چې زموږ سره دی په هغې کې خو منګوره سنټر شو یا دا شو، دا خو نږدې سنټرز دي، خو زموږ سره په اپر سوات کې چې موږ وګورو زموږ سره مین سنټرز چې دي هغه یو څو دي، او دې کې د هیلي ایریاز او دا کم د پهاړي علاقو کسان چې دي هغه زموږ سره ډېر زیات دي. نو سهار په دې کې هم داسې څه خراب واقعه شو ده چې زموږ یو پی ایس ټي ټیچر چې دی هغه انډکشن ټریننګ لاره روانو او په لاره باندې هغو په ګنګل باندې ښویدلي او یو پکې شهید شوی دی او یو ملګری چې زمونږ دی نو هغه زخمي دی. نو آیا د قیمتي ژوندونه دي د دې ژوندونو زیان چې دی دا به د دې تپوس به موږ د چا نه کوو؟ ایجوکیشن منسټر ټولو ته زمونږ دا خواست دی چې مهرباني وکړئ په دې خپل فیصله باندې نظرثاني وکړئ او دا کم ټریننګ چې زمونږ سره دی دا تاسو پوسټپون کړئ د دې نیکسټ منت ته یې کوئ، خو چې دا ډېر د یخ ته کم شدت چې دا ختم شي او په دې باندې به زموږ د ټولو عمل وي.